خلکو د تحصیل مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو ملګرو د لخوا د صافو د تحصیل د مشرانو د دیزي د ملګرو د دیزي د ملکانانو صاحبانو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لږ تنګ وخت کې په دې ګرمۍ کې زمونږ استقبال یې وکړو زمونږ عزت یې وکړو مونږ له ډېره مینه راکړه ډېر اخلاص سره زمونږ دلته کې استقبال یې وکړو زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم او ستاسو دا مینه ستاسو دا کم اخلاص چې دی دا به همیشه مونږ یاد ساتو او ستاسو د خدمت لپاره د دې پښتون کام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره انشاءالله یو ځای به جدوجهد کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روان زه په دې موقع باندې د اعظم خان ملک صاحب د شیر محمد ملک صاحب امان الله خان د فاروق شیخ محمد خان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو د هغوی هم شکریه ادا کوم په خیر راغلی مو ته وایم هرکلی مو ته وایم او دا یقینداني مو له ورکوم چې انشاءالله یو ځای به د دې مومند د خاورې د ترقۍ لپاره به یو ځای جدوجهد کوو د دې پښتون کام د ترقۍ لپاره به یو ځای جدوجهد کوو زه په دې موقع باندې د هغې ټولو مشرانو چې چا دلته خبرې وکړې د خپل علاقې حالات بیان کړل د خپل علاقې نمایندګي وکړه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم ما ته مخامخ ناست د ټولو ملګرو د مشرانو د ځوانانو ټولو مشکور یم عزتمندو زمونږ نن دلته کې راتلو بنیادي مقصد هم دا و چې ستاسو د علاقې دا پسماندګي وګورو ستاسو علاقې حالات ووینو او دا تسلي تاسو له راکړو چې که نور څوک ستاسو تپوس کوي او که نه کوي کم از کم مونږ به ستاسو لپاره اواز به هم اوچتوو به او ستاسو تپوس به هم کوو به او ستاسو د حالاتو لپاره به جدوجهد به هم کوو به او ستاسو حق لپاره به اواز اوچتوو به او انشاءالله ستاسو حق به تاسو له راوړو به بنیادي طور باندې ما نه مخکې دلته خبرې وشوې که مونږ وګورو نو انګریز یو خپل مقصد لپاره دا قبایل د پښتونخوا نه بیل ساتلي بیا د هغې نه پس ته بدقسمتۍ نه کله چې پاکستان جوړ شو نو څومره حکومتونه چې تیر شو هغوی هم د قبایلو د ترقۍ طرف ته او د قبایلو واپس په بل کې هغه شانتې یو دغه حق له ورکولو طرف ته توجه ورنه کړو کله چې د ادغام خبرې شروع شوې قومي وطن پارټۍ په دې سوچ سره د هغې حمایت هم کړی و اواز یې مو اوچت کړی چې زما قبایلو وروڼو ته د خپل اواز اوچتولو په خپله حق چې بلو شي نو کم از کم دلته کې به د دیزي مسایل چې دی هغه هم راوچتېږي به او د هغې حل به سره سره وځي خو بدقسمتۍ نه د ادغام همداسې 3-4 کاله تېر شو کمې تمې چې وي کم توقعات چې وو کمې وعدې چې شوي وي نن په هغې باندې مونږ ته عمل نه ښکاري څه خو د بدقسمتۍ نه په مرکز کې داسې حکومت راغلی دی چې هغه نه دا صلاحیت لري نه دا اهلیت لري
چې هغه د ملک مسایل حل کړي. 3 کاله په ټول پاکستان باندې د تحریک انصاف وشو. اوسه پورې چې وزیر اعظم صاحب ودرېږي، وزیران یې ودرېږي، نو خبره دې نه شروع کړي چې یاره تېر حکومتونو چې دی هغوی دا کړي دي، هغوی دا کړي دي، او د هغې د وجې نه چې دی مسایل موږ ته ډېر زیات دي. سلیکټډ وزیر اعظم صاحب، وزیرانو صاحبانو، 3 کاله خو ستاسو هم تېر شو. اوس خو د تېر خلکو دغه پرېږدئ، تاسو خپله کارکردګي موږ ته وښایئ چې تاسو دې قوم له څه وکړل. او بیا خصوصا زه به دې دا تپوس کومه چې زمونږ د قبایلو وروڼو له تاسو څه وکړل، ځکه چې دوی خو دا یو لوی تمې سره په خیبر پښتونخوا کې زمشي وو چېرې دلته کې به ترقي کېږي، دلته کې به زمونږ مسایل حل کېږي، دلته کې به زمونږ بچو ته د تعلیم سهولتونه ملاویږي، دلته کې به زمونږ بچو ته د صحت سهولتونه ملاویږي، مونږ ته به د څښلو اوبه ملاویږي، مونږ ته به دلته کې روډونه جوړېږي، مونږ ته به دلته کې چې دې کارخانې به لګي، روزګار به راته ملاویږي، مونږ هم ترقي کوو. خو د بدقسمتۍ نه هغه چې کوم د 100 اربو روپو خبره هم شوې وه چې هر کال به لګي، په دې 3 کاله کې یو ځل هم هغه 100 اربه روپۍ پوره رانلګي چې هغه څه لږې ډېرې پیسې راشي. نو هغه بیا زمونږ دا بدقسمتي ده چې بعضې داسې مشران مونږ منتخب کړي دي چې هغوی په خپل منځ کې په جګړو باندې شي په هغې باندې. خصوصا په مومندو کې به زه دا ووایم چې دا ډېره عجیبه خبره ده چې سینیټر لګي په MNA باندې سټې اخلي، MNA لګي په MPA باندې سټې اخلي، MPA لګي هغه په نورو باندې سټې اخلي. وایي چې څه لګي ډېرې دا پیسې رالي، کم از کم دا خو دې قوم توره سوی که نه چې د دې قوم څه لږه ښېګړه پوه شي. بیا له پاسه په صوبې کې هم داسې حکومت ناست دی چې زما خیال هغه بلکل د قبایلو په مسایلو باندې نه پوهېږي، نه یې دې طرف ته توجه ورکړې ده، نه یې دا کوشش کړی دی چې د قبایلو وروڼو سره کینی، د دې مشرانو سره کینی، د دې ځوانانو سره کینی او دوی نه تپوس وکړي چې یاره ستاسو کوم مسایل دي پکار دی چې هغې له کومې څه طریقه کار جوړ کړي. زمونږ خو دا تمه وه چې صوبایي حکومت به ټوله توجه دې اضلاع له ورکوي، د زمشوره اضلاع له به ورکوي، د دې مشرانو سره به هر وخت کینی، یو احساس پوله ورکوي چې یاره تاسو ډېرې لوی قربانۍ ورکړې وې، د پاکستان په جوړېدو کې ستاسو قربانۍ وې، د هغې نه پس ته ستاسو ډېرې لوی قربانۍ دي. بیا خصوصا دا تېر 15-20 کاله چې کوم حالات تېر شو په هغې کې چې کومې ستاسو کوم قربانۍ وې د هغې احساس به دې قوم له ورکړی کېږي. خو د افسوس خبره دا ده چې دې طرف ته توجه نشته. نن بیا په افغانستان کې صورتحال خرابېږي لګیا دی. اول چې هلته خراب شو د هغې اثرات موږ وکتل چې په موږ باندې څه تېر شو، ځان چاته نه وکتل چې په خپل وطن کې بې کوره شوي، په خپل وطن کې کړې وې. اوس چې هلته کې بیا حالات خرابېږي موږ ته دا خطره چې د هغې به نور هم خطرناک اثرات په موږ باندې کېږي. موږ دا غواړو، د پاکستان حکومت ته هم دا وایو، د پاکستان ادارو ته هم دا وایو، نور ملکونو ته هم دا وایو چې افغانستان ډېر سخت حالات ولیدل، ډېره وینه توی شوه هلته کې، بس چې اوس هلته کې امن راتله پکار دی او دا د خبرو په ذریعه پکار دی چې د سیاسي او حل یې تغییر وباسلی شي او په دې کې پکار چې موږ مثبت کردار دی ادا کړو. نور دی دا سیمه چې ده دا د جنګ حالاتو نه وساتو، په هغې لپاره پکار چې موږ یو کردار ادا کړو.
که د هغوی لپاره نه کم از کم خپل خلکو لپاره خپل علاقې لپاره خپل ملک لپاره دا کردار ادا کړي ځکه چې د هغې اثر به په موږ باندې کېږي. بیا وسره بدقسمتۍ نه داسې حکومت راغلی دی چې هغې ته د خلکو د مسایلو اړو احساس نشته. په دې 3 کاله کې چې کومه ګراني راغله، کوم په بېروزګارۍ کې اضافه وشوه، ما خیال دا هم د تاریخ وې سره چې دې نه مخکې چې داسې ریکارډ داسې دغه نه شوی. خو چې د وفاقي کابینې خلک په اسمبلی کې راپاسي او وایي چې یاره دا ګراني چې ده وایي دا د اپوزیشن چې ده پراپاګنډه ده، او هغه کس چې د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی اوس وفاقي وزیر دی او وایي چې یاره زما صوبې کې یو غریب ما ته وښایه وایي زه به استعفا ورکړم، ما ته یو کچک کور وښایه وایي زه به استعفا ورکړم. زه خو په دې حیران یم چې دوی په کومې دنیا کې اوسي. دلته جوړې د اسلام آباد دومره ورته خوږ ښکاري چې بس دلته صرف اسلام آباد ټول پاکستان ښکاري. دا نور زمونږ دا قبایل دا اضلاع چې دي دا ورته چېرته نه دي ښکاره شوي، خپل هغه نوښار ورته چېرته نه دي ښکاره شوي، دا نور علاقې ورته نه دي ښکاره شوي، د دې پسماندګي ورته نه ده ښکاره شوې. بجټ اوس نوې ایله 15 ورځې شوي دي چې په هغې باندې عمل شروع شوی دی. ډېرې دعوې وکړې وې چې یاره ډېر عوام دوست بجټ مونږ راوستی دی، او دې ځله داسې بجټ هم راوستی دی چې هغې کې د غریب صرف خیال ساتل شوی. داسې تاسو واورېدل که 15 ورځې صرف تېرې شوي دي. 15 د پېټرولو په قیمت کې څومره اضافه وشوه، نن یې په اوړو په غوړو او د چینو په قیمت کې بیا اضافه وکړه. دا خو لا صرف 15 ورځې تېرې شوي دي. د بجلی قیمتونو کې هم یو څو ورځو کې بیا اضافه کېږي لګیا دی. موږ خو هغه بدقسمته قوم یو چې د خپل ضرورت نه زیات بجلی پیدا کوو، ارزانه بجلی پیدا کوو. زمونږ صوبې ضرورت چې څومره دی د هغې نه زیاته پیدا کوو. په کار خو دا وه چې زمونږ په دې علاقه کې ارزانه بجلی میلاوېدې او هر وخت یې بلېدې. خو نه، هغې کې هم زمونږ هغه لحاظ سره دغه نه کېږي. لوډ شیډینګ چې کېږي ټولو کې زیات زمونږ کېږي. اوس هم زمونږ داسې علاقې شته چې هلته کې بلکل اړو ده ګډه بجلي خو چې دی هغه خو چېرته بل په 10 ورځو کې چې بل شي نو خوشحالي وي چې یاره زه نن بجلي راغلې ده. بیا دغه شانتې تیل شته دلته کې، ګیس شته دلته کې، معدنیات دا ما ته مخامخ تابلونه دي. په کار دا وه چې دا د دې علاقې لپاره د روزګار یو سبب جوړ شوی وي، د یو داسې سبب جوړ شوی چې د ترقۍ سبب جوړ شوی وي. خو په دې باندې څه خلک خو چې دې مالداره شو، کروڑونه اربونه یې وګټل، خو زما د دیزي مشران، زما د دیزي ځوانان، زما د دیزي دا مخامخ ما ته ناست دا خلک چې دي د هغوی ته د هغې فایده ونه رسېده. عزتمندو همدغه د قومي وطن پارټۍ همدغه بنیاد دی، همدغه سوچ دی چې مونږ دا وایو چې زمونږ وسایل چې دی چې هغه زمونږ خلکو باندې ولګي، هله به مونږ ترقي کوو. دلته کې ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې یاره دا مومند قوم چې دی د دې مختلف دا شاخونه چې دي دا د یو وجود حصه ده، او چې یو ته تکلیف وي نو ټولو ته تکلیف. مونږ هم د پاکستان حکمرانانو ته دا ویل غواړو چې دا پښتانه هم د دې ملک حصه دي، دا خیبر پښتونخوا چې ده دا هم د دې ملک حصه ده. چې دلته کې تکلیف وي پکار دی چې د اسلام آباد کې ناست خلکو ته هم هغه تکلیف محسوس شي او هغوی ووایي چې یاره هلته کې زما رور باندې تکلیف دی، پکار چې مونږ دې له توجه ورکړو. خو د بدقسمتۍ نه د اسلام آباد په رڼاګانو کې هغه ټول شی روک شوی دی، د هغه ځي په اوازونو کې هر څه دا دغه شوی دی. د هغې بدقسمتي څه خو د حکمرانانو ده او څه زمونږ د هغې مشرانو چې چا اوسه پورې د پښتنو څه یوازې وجود کړی.
دلته کې نن راتلو یو مقصد دا مو چې په جرګه تاسو له راشو چې موقع تاسو ډېرو خلکو له ورکړې راځئ چې راپاسو مشترکه یو جدوجہد وکړو راځئ چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړو چې هغه نور هم خاندار سره تاسو لپاره आवाज اوچت کړي ستاسو د مسلو د حل لپاره چې دې جدوجہد وکړي او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د دې قوم لپاره د وینې قرباني ورکړې وه دا موږ تاسو سره لاس کوو چې که ضرورت راغی د وینې قرباني به ورکوو خو تاسو نه به وروستو کېږو نه خو تاسو راپاسې تاسو زموږ لاس مضبوط تاسو را سره ودرېږئ انشاءالله دا زما خیال دی په دې یو کال کې زما خیال اتم پروګرام دی په مومن ضلع کې موږ کوو لګیو زما خیال یو فیضې بیضې تحصیل را نه پاتې دي نور هر یو تحصیل کې مې تقریبا یو پروګرام وکړو علمزو ملګري چې دي هغوی دغه پاتې دی انشاءالله په هر یو تحصیل کې یو پروګرام کوو او هر کلي ته به زه سره ځم او صرف همدې دغه لپاره چې موږ دا غواړو چې تاسو ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي ستاسو د وجې نه دا ملک آباد شوی دی ستاسو د وجې نه دا ملک چې دی دا د دې یو خپل یو حیثیت دی نو پکار دا چې موږ ستاسو خدمت وکړو ستاسو مسایل چې دی هغه حل کړو خو خبره هغه کوم تقدیر هغه شانتې بدلېږي نه دا به هله دغه کېږي چې یو ځای موږ یو بل له لاس ورکړو او مشترکه اواز وشي زه د دلته کې موجود د ټولو مشرانو یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه په دې باندې مې ستاسو مشکور یم ماته پته چې غم شوي پکار دا وه چې دا پروګرام کینسل کړی وي موږ یو څو ورځو پسته هم دغه کړو خو دا ستاسو د مینې او ستاسو د